نو الله رب الجلال په انسانانو کې نارینه او زنانه دا دواړه صنفونه او قسمونه پیدا کړو او بیا د زندګۍ آداب او بیا نارینه ته وښودل. حضور علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي استوصوا بالنساء خیرا. حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې د زنانو متعلق دا وصیت تاسو قبول کړئ چې د زنانو سره به ګورئ د زندګۍ تعلق او گزارا په ښایسته طریقه باندې د ظلم او د جبر او د زیاتی او د حقوقو د پامالۍ معامله به ورسره نه کوئ، بلکې د شریعت په دایره کې ښکلې زندګي به ورسره تېروئ. دا حضور علیه الصلاة والسلام مبارک نارینهو ته د زندګۍ قانون وښودو. استوصوا بالنساء خیرا. او حضور علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایل خیارکم لأهله، بهترین په تاسو کې هغه کس دی، هغه خلک دي چې هغه په خپل کور کې د خپل اهل سره بهترین زندګي کوي. د بدنه اهل د هغه د ښځې نه او د بیبي نه شروع کېږي او د هغه د بچو د کوڅو سره د هغې تعلق دی. د هغې ابتدا د کوم ځای نه کېږي؟ د هغه د ښځې نه. د بنده په اهل کې د هغه ښځه، د هغه بچي، د هغه لوسي، دا ټول د هغه چې کوم عیال او ماتحت دي دا ټول داخل دي. حضور علیه السلام مبارک فرمایي بهترین په تاسو کې هغه خلک دي چې د خپل اهل سره د هغوی ګذران دا بهترین هغوی د شریعت مطابق او ښایسته زندګي تېري دغه خلک بهترین دي. نو دا د زندګۍ اصول موږ ته بیان کړي چې د ظلم او د جبر او د بېدینۍ معامله به چرته هم نه کوې، بس هر ځای کې به د شریعت رهنمایي راسره کوې. څرنګه چې ما ورته د نارینهو دپاره دا سوچ کوو نارینه اولاد دي او کشران دي، موږ وایو هلکه دا دې دینداره ومي او دا دې تعلیم یافته ومي او د دوی مستقبل چې کومه را روانه زندګي ورته موږ وایو چې هغه د خوشحالۍ نو داسې سوچ چې څنګه ته د نارینه اولاد دپاره کې د زنانه اولاد دپاره به هم دا سوچ کې چې د مستقبل زندګي هغه د راحت او د خوشحالۍ هغه د چین او د سکوني. وګورئ دا یاد ساتئ چې ما ورته به چین او راحت او سکون دا په هغه تربیت او طرز کې لټو چې کوم ما ورته د شریعت بیان کړی دی. د شریعت د دایرې نه به بار نه وځو، ځان دپاره راحت او خوشحالۍ لټو، ځان دپاره چین او سکون لټو، ځان دپاره یو ښه مستقبل لټو، خو د شریعت د دایرې نه به چرته بار نه وځو، د شریعت په دایره کې به دننه اوسېږو. نو څرنګه چې په بنده باندې د نارینه اولاد حق دی، دکه رنګې د زنانه اولاد حق دا هم ورسره متعلق دی. د دوی د تربیت او د تعلیم خیال به ساتي. او څرنګه چې الله رب الجلال په دې نارینهو کې صلاحیتونه ایښودلي دي، نو دکه رنګې الله پاک په زنانو کې صلاحیتونه ایښودلي دي. ولې دا یاد ساتئ موږ او تاسو په معاشره کې دا وایو چې دا زنانه دا د نارینهو نه بس کمزوري دي، په هر یو فیلډ کې د کمزوري دي، او که دا ډېر زیاته هوښیارتوب پکې وي او ډېر نیک عمله وي نو دا د یو بدعمله سړي نه هم کمزوري دي. نه ګورئ یو پارسیوال شاعر ویلي کله نه هر زن زن است نه هر مرد مرد است که خدا ای پنج انگشت یکسان کرد. نه هر زن زن است نه هر مرد مرد است. نه هر یو زنانه هغه زنانه ده او نه هر یو سړی هغه سړی. بلا زنانه داسې وي چې د بلا سړو نه تکړی. عایشې صدیقه رضی الله عنها ته به د چا پلار ورسي او حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها ته به څوک ورسي او خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ته به څوک ورسي. دا ټول سړي راجمع کړه، د عایشې رضی الله عنها مقام ته نشي رسېدلی. نو ځکه فرمایي چې نه هر مرد